درود شریف وای. صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، دا جلسه چې کوم غرض د پاره منعقد شوی ده، هغه غرض مولانا عبید الله صاحب ستاسو په مخ کې وې. عزیزانو، زه حیران یم چې زمونږ د دې ملک نه څه جوړ شو. زمونږ دا ملک دی وخت کې داسې شی دی لکه سړی چې ایکسیډنټ وکړي، لاسونه ماتي، خپې ماتي، سر ماتي، خېټه یې شلېدلې او اسپتال ته راوړي. نو اسپتال ته چې راوړي ډاکټران حیران چې دا خو ټول چپ چور دی، نو اول علاج یې د کوم ځای شروع کړي. بیانې دغه مثال دی زمونږ د ملک. یو غم چې جاړي بل غم به پیدایي، بل غم چې جاړي بل غم به پیدایي، بل غم چې جاړي بل غم به پیدایي. عزیزانو، مونږ یو غم جړلو چې بھائی په دې پیښور کې شیعاګان موسیقي او سنیان موسیقي. شیعاګان خپل کار کوي، مونږ خپل کار کوو. مونږ جلسې دې د پاره کوو چې په دې ورځو کې سنیان داغي مجلسونو ته لاړ نشي او داغي جلوسونو ته لاړ نشي. زمونږ غرض د جلسو نه دا چې راځي چې د سنیانو لمون خپل شغل جوړ. هغه جنجال لا ختم نو چې پکې بل فتنه سر اوچت کو. دیوبندی او بریلی، دیوبندی او بریلی جنجال پکې جوړ شو. دا بریلی دی، دا دیوبندی دی، دا بریلی دی، دا دیوبندی دی. عزیزانو، بار بار صفایانه زه نشم کوله. بیا خبره ده چې زمونږ د ملک دا دستور دی. د قصخانه کې یو جلسه وا، قاسم علي خان جمعات کې زور تنوم راغله، نو ماته یو خط راولېګلو سو کلک، او خط کې لیکلیو چې ته دې جلسې ته ذکر آنے لی کہ تم بک گئے ہو 10,000 روپے پہ. تا 10,000 روپے واغستے او جلسے ترانغی لہذا تا خرچ شو. نماتا خندام رالا جڑام رالا چې مونږه د تفلانو په لاس کې اوسرالي. تفلان بم را پاسی او مونږ ته به وایي تم بک گئے. عزیزانو، 10,000 روپے خود څه انشاءاللہ العزیز د بجلیګر مولا لاس د مفتی محمود په لاس کې خوښ شوی په 10 کروڑ بم نه خرڅيږي. په 10 کروڑ 10,000 روپے یا 10 لک روپے کما غسته. نن بزهم مولانا عبدالباقی وے
تاسو پوه شئ زما عزیزانو عرض داو چې دا سوالونه په دې ملک کې ټول د امریکای چالونه دي شیعه سنی جنگول دا د امریکای چال دی دیوبندی بریلی سوال اوس ولی را پیدا شو بل دا چې زب تاسو ته هغه پمفلټ اوخه هغه دومره اشتهارونه به درته وخیم چې په د پاسه ونی جوړی کړی دي او په ونو کې د ټولو کافرو نامې لیکلي دي او یو نامه پکې د دیوبندیانو ده چې دیوبندیانم کافر دي دا په سنو مې د کپڑے مپړې چې پکې ډېرې جوړیږي پنجاب کې فیصل آباد کې شوي دي او پېښور کې ایجنټان ناشتي اغي تقسیمي لګیا دي هغه ما ورکو دلته پولیس اس اس پی ته ډیپټي کمشنر ته چې دا وګورئ دا دیوبندی بریلی فساد اوس دیوبندیان جوړي او کدا الواخوارو تاړي سټي جوړي بل درته وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق دوی بدرته وی چې دا ګستاخ دي دا دیوبندیان بے ادب دي دا دیوبندیان اولیاء نه مني دا دیوبندیان پیران نه مني دا دیوبندیان بزرگان نه مني دا دیوبندیان رسول الله نه مني دا دیوبندیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر وای نور ورته نه وای دا خبرو باندې عوام خو عجیب دماغ خلق دی الله دې امان راکړي دی عوامو ته څه جلسې کوي والله کمیړه غواړي دا نن کرکټ ته څومره ناست وای او پوس پرې کړو لکونه خلق نن کرکټ ته ټول اورز د جمعې مبارک اورز او دغه ځای پورې چا غونډس کې مګلې هغه ته ناست پوس پرې کړو دې قوم ته جلسې کوي کچو کرکټ ګراوند ته نه ورغلی ټول اورز بم ټي وي ته تیر کړی او کتلی بني او داغه غونډس کې هم د عمران خان لیدلی چې په کوم ځای پورې مګ او ورته ناشته څوک ویلا بوري دا ورته څوک ناشته دیوبندی بریلی خبره کوي شرمېدلو دغه ته میدان ته روزي د خلاف جهاد وکړي تاسو په دې ملک یو کته چې غورت په لاهور کې د خزو د اسلام خلاف جلوس راوېست خزو جلوس راوېستو چې څوک وای چې په دې ملک کې به اسلام راځي دا ډنډې ګوري د قومي سملې منبرانو ته دا ډنډې ګوري دا ډنډې بدر باندې ومنډو که په دې ملک کې د اسلام نامې وارث دا ستا ملک شو تدلته ناشته سوال د دیوبندی بریلی نه ده سوال د خېټه ده په اسلام کې وګورئ چې د زیارتونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې روا دي او کنه روا دي ما په خبرو پوهیږم زیارت حاصلات خوړل یعنی زیارت باندې منجور کې نول او ټوټه غړول او غټ کټه ورته کېنول جارو پلاس کې ورکول خزه ول راتلل او پاغي جاروګانې وهل او شکرانه چول دا په اسلام کې روا دي او کنه روا دي که دیوبندیانو بریلیانو تر اوسه پورې په اسلام کې دا مسله نه حل کړي سبب د اسلام غټي مسلې په اسلام کې دوی څه فیصله کوي خبره پوهیږئ اصلي دین قران او حدیث ته قران او حدیث کې راشي وګورئ چې د قبرونو حاصلات خورل په اسلام کې څنګه راشي وګورئ پروسه کال پبو کې موټر خراب شو زما زیارت ته نه وزم زیارت ته چلاړم د مین روډ نه تر زیارت پورې یو بازار جوړ دی کوچی بازار جوړ دی یا مینا بازار جوړ دی نو الکان په ناشتي ګوره بازار جوړ دی الکان په ناشتي او خزي په زیارت لذي راشه خوره راشه واخلا خوره واخلا او راشه او واخلا دا سې دي کنه دي ها تاسو نه دي کتلی تاسو ته پته نه ده بیا
قبر سره یو سنډا کینولې او مالګه ورته پرته په دې دومره عقل الله دې چې موږ نه عقل سلب عقل را نه ووت داسې خیره راته چا کړې ده چې الله دې د انسانیت سر در نه لري کړي او د خر سر در پورې خدای وتعالی د خر در پورې خدای وتعالی د خر مونږ پورې د خر سر تړلې لږ سوچ وکړه بدبخته او کم بخته زیارت لاندې کنيک عمل کړی نو خو بلاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي نو پاس داغه د شکرانو پیسو ته څه ضرورت دی او بیا په دغه پیسو لږ سی ای ډی غوندې تحقیقات وکړي چې دغه پیسې بیا زی چرته او کیږي پیسې والله په دغه پیسو شراب سکلې کیږي په دغه پیسو جوهری کیږي په دغه پیسو زنا کیږي اوس مونږ کوي چې دا ګناه ده وای دا اولیاء نه من بزرگان نه من رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه من او بشر ورته وای او قران ویلی زمون څه کار قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي اے پیغمبره د خلقو ته وایا چې مخلوقات زم ستاسو غوندې بشرم یوحى الی زما او ستاسو بشریت کې فرق دا دی چې ما ته وحی کیږي زما الله سره رابطه او تعلق دی او تاسو ته دا نه کیږي دیکھو ګورئ دی ویلا پیغمبر نو اپنے اور بشر کہندے نہیں جیسے وہی کہنا پیغمبر نو کہندے کہ 8.5 بشر انا للہ وی زم بندے دیکھو گورے تم انسان ہے او ضیاءالکم انسان دے ته په ایمان وی چې تو ضیاءالک یو شان دی اب خبره کوي لګاون تم انسان ہے او دا اوس زمونږ نوې گورنر صاحب چې ولګي نو دام انسان دی نو اول خدای دې خار اوس چې په لویه مرتبه کې ناشته نو توس هغه یو شان زه انسان یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دې زما او دغه انسانیت یو برابر توبه استغفار داغه مقام او زما مقام اغله په بشریت کې الله دا مقام ورکړو چې په بدن باندې به ټول عمر کې مچ نه وناست په کوم لار به چې تیر شو 3 ورځې به دا غلار نه خوشبوئی تله 3 ورځې یو وینځه د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه بول په لوخي کې پراتو او وینځه ته وی چالو خواله بار توي کا هغه وی صاحب زخه تګ شوم د شپې ما خاص کلی دی مال چې جوړو بوي حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیبي بدکار دې کړه بیا د سمکوا تپوس کوا خدا ستاد وو پښتو نبا د خلینه د مشکو د عنبرو خوشبوئی د پیغمبرو زمون بشریت یو برابر دا د علماء دیوبند عقیده ده چې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی وتبارک مرید ولا د رسول الله د روزي ګردا راوړي و ګردا الته چې جارو یا ګردا هغه ګردا پرنجو کې مکس کړي و د شپې به سترګو کې اچولا چې دینه بهترین رانجبل نور څه کې دیش دا علماء دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه اپ پمفلٹ کتا سو ګوري عقل بم حیران شي چې دا څه شیطانت ده مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه پروسه کال ز دلی ته تلم داغه خانقاه داغه خلوت داغه قبر داغه کور چې ما ولیدو نو یا زما عقیده روپای کې په سلور نه و والله العظیم چې پښپاړه نه شو مولانا اشرف علی په خپل بزرګو لوی ولی داغه التکشف یو کتاب دی التکشف ایکی لیکلی دی چې یو بزرگ بل بزرگ تراغه چې د دې قبر حال پته مخ شوق دی چې دې قبر کې لاندې څه چلی
دیوی اولیاءانو نی من اولیاءانو مندن روٹی خلاصانو نی مندن اولیاءانو نی مندن ولی دے پیر دے خاک سے اپنے سمجھنے ولی دے گلی دے کتیاں دے پیر دے خاک اسی اپنے سمجھ ولی ورشے دے غلجوم یا سے مترے سر غلجی کړي دے قسم په خدای دے چې پجون ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکیا ور کړو پجون راشي چې هغه تاریخ درته وخم او بیا هغه پټکې والله العظیم چې ما ته خو د په خوب کې ودا پټکې ده خو په ویخه می تنګاوم ما او هغه شی چې کوم په خوب کې راته خودلې هغه شی د مرګ نه رستو په کفن کې میولې دو غاړې نه تاو په ویخه پیغمبر ولا پټکې ور کړو پیغمبر نه من پیغمبر چې څوک نه مني خو کافری الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله دا خو ټوله دنیا وای 1 کروڑ کال چې لا اله الا الله وای جنت ته بلار نشي چې تر څو د محمد رسول الله نی وي عزیزانو وکه دي عزیزانو مولانا تانوی وای چې بزرګ ورته وی چې سورج پس کزه مرشم نو تراشه او زما قبر کې ما سره قلم او کاغذ کېدا او 3 ورځې پس بیا راشه نو په ما لاندې په قبر کې چې ستيري اب مې په کاغذ لیکلی او پاس به کاغذ پروتي او بیا والا وېګو سورج پس چې بزرګ مرشو د ور سره کاغذ او قلم په قبر کې کېخو چې کېخو 3 ورځې پس ورغه قبر د پاسه قلمم پروت او کاغذم پروت دی نو په کاغذ کې لیکلي دي چې بچیا د قبر معاملې چې وا ذوقي وا سکلو سره تعلق لرلو ما وسکلا او تر روانه او به سکی نو زوس په بیان تا پویول نه شم چې ما باندې قبر کې څه معاملې وشو خو دومره ایمان لرا چې پیغمبر په حدیث کې د قبر متعلق څه ویلي دي والله ما سره مغه معاملې وشو علماء دیوبند عقیده دام دا چې په قبر کې مړې د قبر حال لیکل شي او پاس په قبر بل ته یې خو دي ما په خبره پوهیږئ دا د علماء دیوبند عقاید دي خبره دا ده چې د تفصيلاتو کې درته زم نه او صرف دومره درته وایم چې نن کشیه سنی فساد په پیښور کې بکیده نو بهم ذمہوار داخله کی او کبریلی دیوبندی فساد بکیده بهم ذمہوار داخله کی عزیزانو د گاڑی خانی جماعت کی سچ ده گاڑی خانی جماعت کی 30 35 40 کالو نا دیوبندی امام را روانو دیوبندی امام هغه دیوبندی امام منځ روانو طریقه کې ده اوس راغې 2 چ لپنګان مپنګان رايوځي شوې دي درود پړسیه ته اٹھو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس چې تاسو پاسې رسول الله راغی نو تاسو خو د رسول الله متعلق دا عقیده ده چې هغه ارزه کې حاضر ناظر دی نو چې اوس راغی نو اوس نمخ کې چرته و ما په خبره پوه شئ تاسو چې وایي چې اٹھو حضور تشریف لے آئے تو ان سے پہلے کتنے آئے کیوں آ گئے نو صاحب دا جنجال الته په جمعات کې جوړ کړي دي بل درته چې په حدیث کې اصلي دین شپږ زرا شپږ سوا شپږ شپږ آیاتونه د قران دي او 13.5 लाख حدیث ذخیره حدیث تا په دې کې 3.5 حدیث د احکام دي او 1500 آیاتونه احکام دي سلور زره روایتو کې تاسو اذان سره وخایي چې چا اذان نه مخ کې درود ویلي یا اذان نه رستو درود ویلي چرته وخایي مونږ به هم شروع وکړو مونږ خلخ نه ماتي لکه یو قادیانی ماته یاره تاسو زمونږ د مرزا غلام احمد ولی نه منئ په پیغمبرای مال زمون کور نو رانیږي چې مونږ یو لک سلیری زره پیغمبران منو او دا یو نه منو کورم نو رانیږي خراته ثابت کوي چې دام پیغمبر دی نو یو لک سلیری زره کې بدان کړ تاسو خیال راغی زمون سپیری پیغمبر کی نو ول خو وی منی نو مال اول خو نر ثابت ک چې دا نرو کا خزا که خزا پیغمبر کیږي نه او کنرو د نر حیز نه کیږي او نه بلار بیږي نو اول خدا ثابت کړو بیا به زه په پیغمبرای ومن نو عزیزانو اوس مونږ ته ثابت خو کوي چې اذان نوړان دي درود ویل
رسول الله کړی دي، حضرت بلال کړی دي، عبد الله ابن ام مکتوم کړی دي، عمر فاروق کړی دي، عثمان ذی النورین کړی دي، حضرت علی کړی دي، حضرت حسنین کړی دي، امام ابو حنیفه کړی دي، امام شافعی کړی دي، امام مالک کړی دي، امام حنبل کړی دي. چې چا کړی نو زم کوم کنه په خبر ګورون شي، زم کوم کنه. ما جګړې څه کار دی تاسو سره د جګړې کولو، فساد څه کار دی؟ خو دلیل سره وخایا چې دا پلانی امام کړی دی، پلانی صحابي کړی دی، پلانی روایت کې راغلي دي، زم کوم کنه. بل درته بیا پاسه دا چا کړی راشي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی. د دې په ضمن کې ټول تفسیرونه وګورئ، ټول چې پیغمبر باندې درود ویلو طریقه اسلام څه ویلې ده راشي. نو زما عزیزانو خدای د پاره شر م جوړوي، فساد م جوړوي. دیوبندیت دا یو کاروان دی. دیوبندیت هغه شی وو چې د دیوبند مدرسه دې د پاره جوړوا چې د دې ملک نه انګريز ورک شي. ملک نه انګريز ورک کو، د انګريز پر کټي پریخي دي. ونن جلسه تا د پاره رالما چې بعضی خلکو دا پراپګاندا کړي و چې د بجلیګر مولا دماغ خراب شوی. نو زما عزیزانو زما دماغ به ان شاء الله تر هغه پورې ټیک وي چې تر څو پورې د خراب شوی دماغ والاو لاشونه می خاور ته نه یستو. دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک په دین پورې ټوکی کوي. دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک دین پورې مسخره کوي. دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین نه کډاونه جوړه کړي. دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین د خېټه او د روټه د پاره ذریعہ ګرځولې. دماغ زمونږ نه دی خراب چې مونږه د لاس مزدوری کوو او روټای په خورو، مهنت کوو او روټای په خورو. دماغ زمونږ نه دی خراب. دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د زیارتونو شکرانی دی. دماغ د چا هغه چا خوراک دی چې د چا خوراک د پیرانی پیر صاحب یو لسمی. دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک ذریعہ د زیارتونو مالګي دي. دماغ د هغه خراب دی. دماغ زمونږ نه دی. زما عزیزان خبره کلاو ده او صفا ده. دا علما ناس دي. دا مولانا سنجان دے 4 کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې علم زده کړي. 4 کال په سن 65 کې زه حج ته تلم او تاسو د خار خلق را پسې پراپګاندا کړي وا چې بیت الله شریف ټیکټ دیندا ہے تے او جان نہیں چھوڑ دایا تے حج نہیں کیتا تے مدینے پاک نہیں گیا. دا لوی عالم ناس تے دے په خدای او پاغه حدیث وای چې په مدینه کې تا زما دعوت کړو کنه وکړه. په مدینه کې د پیغمبر خاص زیونه تا ما ته خودلی کنه دی خو. دا زما د مرګرو تاسو تباسو کو دیوبندی بریلی عزیزانو دا خو پټه خبره نه ده. د دیوبندی بریلی جګړه پسدا ما په خبرو پوهیږئ. تاسو ما خیال ده نوی دماغ خلق یې نوجوان طبقه یې ماشاءالله په خبره پوهیږئ. د ارشی بنیاد معلومه وا
چې جګړه په صدا زما جلسه په قصخانه کې ولې ده او ستا جلسه په چوکیاتګار ولې ده؟ په کار دا نه ده چې دا ټول جلسه هم یوه وي. په کار دا نه ده ته قصخانه کې ولې لګیا او زه په ته چوکیاتګار کې ولې لګیا او زه قصخانه کې ولې لګیا؟ آیا ستا او زما خدای بیل دی؟ ستا او زما پیغمبر بیل دی؟ ستا او زما قرآن بیل دی؟ ستا او زما مذهب بیل دی؟ ول ستا او زما جګړه ولې؟ نو جګړه عزیزانو د دې عوامو او د هغه عوامو نه ده چې کوم چوکیاتګار کې جلسې ته ناست دي. جګړه د دې مولیانو د هغه مولیانو ده. په دې خبره پوهیږئ؟ تاسو ټول پاک یو. قسم په خدای دی چې تاسو زبرګان یې. مونږ به دوزخ ته روان یو، تاسو به جنت ته روان یو. مونږ به دوزخ ته ځو، تاسو به جنت ته ځئ. تاسو خالی او ذهن یې. د خدای په عظیم قهر تاسو مونږ اخته کړی یې. مونږ په بلا اڑولی یې او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. بادشاہان په بادشاہی کې غداران دي او درویشان په درویشۍ کې غداران. خلوت کې ناستی لاس ولور کی داونه په مینه وباسه هغه داسې یا الله کامیابی یا الله او تلاس تش ولور کا جی دوانه به مونږ بس ها ځه خدای درته خیر ده تاسو خیال راغی. نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. نو جګړه زمون او داغه ملیا زمون جګړه صدا زمون جګړه دا چې دا لاس خدای پاک مهلت لدر کړي. په دې لاس با ته مزدوری کې محنت بکې تجارت بکې په هغه به ګټي او تبه خوري. ٹھیک شو. مولا تخصیص نشتا چې مولا با تجارت نه کوي، مولا با مزدوری نه کوي. امام ابو حنیفه نه لوی څوک وو پیدا بشي. امام ابو حنیفه کده زمکه په سر مسلمان نو زما دې په خدای قسمی چې د زمکه په سر د اسلام وجود نشتا. تاسو وګورئ امام ابو حنیفه به تجارت کول، محنت به کولو، پاغه به روټه خوړا واغه به خوړا. ٹھیک شو جی. دا لوی لوی اکابر او علما دا ټول تاجر پیشه خلق. مولانا حسین احمد مدنی جیل نراغه تنخواه ولا ناظم وروړه. حساب وکړو چې ما دومره ورځې درس کړی دی او دومره ورځې زنوم، نو د درس د ورځې پیسې واغستې او باقی واپس کړې. او به کی څوک داسې زما عزیزانو جګړه ده. هغوی وایي چې په زیارتونو چې کومې شکرانې اچولې کیږي دا روا دي. اسه د عقل خبره سره کوو. مسله پرې کینی غیرت پکې را میدان ته دي شي. دا خو د جګړو خبرې نه دي. را میدان ته شي چې خبرې پیو. اوس په جمعات کې لګای چې اجای لوگ بھی آئیں بے شرم بے حیا ایک مرداد قبر وچ ملائکہ نے پھڑیا
تے ملائکہ نے انہوں ہتھوں پھڑیا تے انہیں کہے کہ او بے شرمو کنوں ہتھوں پھڑیا نے تو اس خبری تساقت ہے. اصلی دین قرآن و حدیث تے بل چشتا دا علماء دی ہوئی اصلی دین تشے دے قرآن و حدیث تے اصلی دین تشے دے قرآن و حدیث تے الک راشی کہ انسانان یہ سر در پوری عقل در کیوی قرآن شپک ذرا شپک سوا شپک شپیتا آیات دے حدیث بخاری مسلم ترمذی موطا امام مالک ابو داود دا کتابونه بکیدو دا شپگت کتاب دی دا اصلی دین دے کپ دی کتابونو کې دا وا چې په زیارتونو مالګي کېدی او زیارتونو لچیلی بوزي داغه حاصلات خوري داغه منجورانو زامن دې په باندې خزي وتی کوي او داغه منجورانو زامن دې په شراب سکی کپدی کتابونو کی وو راشي مانه ګیره کله کوي فخر بسور شم دخره لکای په پخله کیو درس او کنو نو بیام زوړندو سرلان دی او په پاس دې زوړندوم چې دا سده ستاده خېټه د چرګانو قبرستان دی او د ګډانو چې دا مې درنه پس پیګمو وېستی نه پرېدم یوا دویمه خبره دا ده چې راشئ قرآن وګورئ قرآن وګورئ چې د غیر الله په نوم نظر کول وما اهل به لغیر الله یو سړی دا وی چې کمال لارای واغستا نو زبا د پیر بابا په نوم یو ګډه لالو ٹھیک د کاکا سے په نوم به یو ګډه لالو د اٹک سے په نوم به یو ګډه لالو راشي قرآن او حدیث کې به وګورو کدا مسله وا ستاو زما د پلار دشمنی نشتا کدا مسله وا خو راځي دا ګډان به مونږ هم بیا خورو کنه راځي کدا مسله داسې نه وا او دا مسله داسې وا چې نظر عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک دی چا چې د الله نه سیوا د بل چا په نوم چیلې او ګډ او چرګ اومنلو دا ګډ د خنزیر نام زیات پلیت دی دا ګډ په بسم الله یا الله اکبر هم نه پاکیږي نه لالیږي ترغه پوره چې ترسو پوره د دې ګډ د نظر منون کی د ګډ په ژوند د دې خپل عقیدې نه توبه نه ویستی او هغه نه بعد په بسم الله الله اکبر لال کړي نه ترغه پوره دا ګډ نه حلال قرآن وګورئ راشي حدیث وګورئ دا خو زما د پلار د کور ځایګیر نه دی باقی پیران صاحبان دي رو رزه خود پیرانو خلاف نه امزان ل پیر کې د غواړم اوس کمزورې شم تقریر کوله نشما وای مپاله کم اسپاره خدای به در کی پتا یار مپاله کم اسپاره خدای به در کی پتا یار زډیر خپایم چې مولا شوه رشار ته هم دغه غم باندې کب اختوی بلوی مزه به وسه هغه ورځ مې وې دیکھو وګورئ د پیغمبر نه لوی پیر څوک وو الله پیدا بشي داغه نرستو د ابوبکر نه لوی پیر څوک وو پیدا بشي د عمر نه لوی پیر څوک وو د عثمان نه لوی پیر څوک وو د علی نه لوی پیر څوک وو
د حسین نه لوی پیر څوک و؟ مونږ سره خو دلته شیعاګانو موسیقي شیعاګانو زه خوښ یم، زما هم ډېر خوښ دي. ګوره امام حسین هم لوی پیرو و که نه؟ په کربلا کې په خیمه کې بچیم ناستی، ا د خاندان رسول بیبیان هم ناستی دي، او د باطل په مقابله کې توره رئیس دی ده، او په میدان کې د یزید په فوجیان هم رئیخي دي. کړي دي کړي دي. نو ته خو په 72 کسانو د زرګونو فوج مقابله کې، او نن شیعه لکونه او کروڑونه دي په دې دنیا کې، بل له سپېړ ورنکه سور له 100 کاله وشو ځانې په وهلو مړ. هلکه دا څه کوئ؟ خدای م خوار نه کړي. هوی سینچ دے سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو، سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو، اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں، حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں، شمر لاکھوں ہے مگر شبیر کا لشکر نہیں. او شیعہ حضرات، او بریلیانو حضراتو، راشی کد ناموس محمدی عاشقان یی نن لوی جهاد ستا د کابل په سرحد روس سره شروع دی. نن لوی جهاد ان قریب تیار دی ستا د انډیا په سرحد باندې. زه ته بدل ته په مالګو جګړې کوو، او په قصه خانه کې د بیا ناسونه ته وګورې درته به ګرځي. زه ته په مالګې سټي او ملیانې به واوره پنجاب ته تللی په یو عرس ورپېښ شو. عرس تاسو ګورئ فلانی بابا کا عرس مبارک. لکه د خدای قهر مونیسا دا عرس کم کتاب کې عرس دا څه کې لیکلي ما ته وښایئ چې زم شروع شم که نه. زما دا ایمان دی. تاسو ته پته ده زه خو یریدو والا نه یم، یریدو والا نه یم. او سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. زه خو یریدو والا نه یم، جیل نه یریدو والا نه یم. دا قصو زه خو دې یریدو والا کوم شی چې ما ته حق ثابت شي والله چې وځای مې څوک کټ کوي چې برملا یې ووایه. ټیک ده عرس ما ته وښایئ. بیا زمونږ د ملک عرس په قبر او په زیارت درې ورځې تبلیغ کېږي. درې ورځې او څه وایي اسی. ګوره دا زه خارۍ ژبه چې وایم تاسو دا خاریان دا مه وایئ چې شعر یې پیچھے چیس کې مار دی. قسم په خدای دی زما خاریان ډېر خوښ. زه خپله خاره یم، خار ستاسو جایګیر دی. زه خار کې نه اوسېږم، زم خاره یم. دا مه وایئ چې شعر یې پیچھے چیس کې مار دی. نه چیس کې میس کې والا مې غوږ کې دی. میاں کے وے سچا کام سچا کام کیا سچا قوالی شریف کون آندے پیا کراچیوں فلانا او سچیاں شیواں کے اندے سن کے تھے یا
आवी ना तू सुनने वास्ते د شپې زم لاړ مونږ مالت کې وادو قوالی ویل چې اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا دا قوالی وجی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے داسی اور سرحد سے چلم کو اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے تاسو وای په ایمان چې د پیغمبر دومره تعریف چې خدای په بی عزت کی دا به خدای گواره کی عیسایانو عیسی علیہ السلام سره دومره مینا وکړه چې د خدای زوی ورته وې نو په کافر شو کنه شو دا قوالی و سار ما ته وی چې مولوی صاحب سنئی راتی મને કે ડાડા कि जी सुचिया से मैंने कि ए 10 कि राती ए शायर जड़े अशार कहंदा आया ए बड़े सुच्चे है कि कुरान बहुत सुच्चा है वेले कुरान बहुत सुच्चा है मालूम कितने पैसे देते नहीं वेले 1000 रुपया मनमलू 200 दे दे कि मैं एक सूरत कुरान दा पढ़ेंगे कुरान उन अशारा से ज्यादा सोचा एक साबत सूरत पढ़ने थे 100 रुपया नहीं देने ते दबले मार नु राती 1000 रुपया देते ही ते दबले मार दे अल्फाज भी शिरक और कुफर अगर मुर्दे और जियारत और वली तुसी कवालियां और दबलियां के बख्शवान दो तो फिर मां प्यो जब मर जान देने ते कारच मुला मंगा के खत्म क्यों कर दे 40 दिन जियारत वाले दिन तुसी तालबा ते इमामा नु मंगवा के खत्म क्यों कर दो ढोलकी ते दबले ते बाजे ले जाके उन्हां दे कब्र ते बजाया करो बख्शे जा सन खुद दाउलियाओ पे कब्रों दबले गगोलो द खुदाए कहर निवलिया कौम ओ द खुदाए कहर निवलिया कौम डाला सके डाले बे पूगकड़ी डाले और डोल के बोर सर क्यों मियां वही मीरा सरकार दी डाली पई जांदी जमुंग पबाला माने तीरी ये वगंजी पैदा करे आए मख की गुलुना वाला चूस और सब डुलकी गगीगी और दादा 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 कुसडब बची जमा मौलाना द खुमैनी नामो आगस्ता खुमैनी प्रेदा खुदाए दी मुंगला कुवत राकी चे तमाना पे कब्र की ब्या केने संगा तमाना कब्रुना द चरसुन आडे संगा जोड़े तमाना क्लबुना द शराबुन आडे संगा जोड़े तमाना द सदरट खजे लेडा पर मोटर के नास्ती और लेडे दुकानों के अंगते लकान सराची जताना सरमन पर वलाड़ो बासन करो बासन दौस बेगैरत कौम शर्मेदल कौम चाके चे हया नहीं चाके चे गैरत नहीं चाके चे ईमान नहीं तो वर्ता गोरे और स्ता खजा प्रति दुकानदार सरा पर सौदा की खबर कही स्ता सर द प्रेकोलो न दे पैमान कदरोग राशि जमा सर प्रे कही ताले शर्म न दर कम शे चे कुदरत कुरान गोरे दा उलमा नास हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन कुरान वेली दी कुल लिलमुमिनीन यगुज़्ज़ु मिन अब्सारिहिम सड़ो तो आया चे खजे उगोरे स्तरगे खता कई व कुल लिलमुमिनात यगदुदन मिन अब्सारिहिन खजो तो आया चे सड़ी उगोरे स्तरगे खता कई दा कुरान वेली दी जमा प्लार नदी वेली
زما نیکه نه دی ویلي زما د کور قانون نه دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نن چې خزه پلار رواني سړو ته څنګه ګوري چې زما پلاس کې زور راشي په اخبار کې به د نجومی خبر ما نه راشي من اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم چا چې نجومی ته لا سخودو او داغه په وینا د عمل وکړو دا سړی کافر شو پاغه قران چې کوم په محمد نازل یا به د دوه دروازو نه بار مان مرغو والا کینی پالګر مرغو والا یا به خزه مان لاري شي کتاب کتوله الا هغه جدا ته وګوره ماشوم دې سورې پېښوي ناغجی کتاب اوهو غیب علم تیرې دو په دې سورې شوه اوس پیمانه د غیب علم سورې کم زید وته پتانا کو سټکوري شیدا خزه پوي کوي و به خموزه چې په بو روان یې شیخ مخ کې ده شیخنه ورپسې ده کوزانه په سر ده د کوزې په سخنک کې واخه ورکړي دي شیخ صاحب چرته دا کور والا خلقو کې بعد لګه پابو میا صاحب زیارت هم لیدلې تلی ای ولا د مین روډ نه چې زیارت پورې ځه بازار هم لیدلې الکان کې ناشتي الته موټر خرابو ما وی راشه د زیارت وکا چې په ور خورالم کنه الکان کې ناشتي او جنکه استریږي زیارت ته واخلا خوره واخلا خوره واخلا راشه کنه واخلا راشه کنه لکه دا دلې د دې علاج شری نظام دی او جابر حکمران دی والله شری نظام د ملک حدیث د ملک قانون شو او جابر حکمرانو کمانه چا د بریلیت نوم واغستو نو راشي په دې ګیره مې د سپی متیازي وکړي تب مانه د بریلیت نوم څنګه علي کمانه چا د شیعتوب دا شیعاګان بکینو چې واوري ټیک بدننه په کوټه کې هاکو کوي کبار وروته په ټکی موجنه بار بنروته او که خامخا د ځان بار راوتو شوق می والی دا کلاشن کوپه او لانچره او راځي چې زو یزیدیانو نه ټول ملک ډک دی غزا ده پیچې ورزو لکه یزیدیان مونږ خو نه یو کنه مونږ یزیدیان امام حسین مونږ شهید کړی دی مونږ شهید کړی زما دې د خدای په ذات قسمی او بیا مې دې د خدای په ذات قسمی چې اهل بیت رسول سره د چا محبت نو هغه به ایمان نه تیری د عشق تقاضا څه ده پایسک بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاهے گاهے در کوہ لیلا رفت بود مجازی عشق د سپی خپې سړی سپئی نو حقیقي عشق اهل بیت رسول سره په چابینه نه هغه ایمان څنګه تیری نو زما عزیزانو اصلي دین قران او حدیث دی زمونږ او د بریلیانو منځ کې اس جګړه نشتا سیوا د دینا چې مونږ ورته وایو چې تاسو څومره خرافات چې د خېټې د پاره د دین پرنګ کې جوړ کړی دي دا پرې دی ما په خبره پوهیږئ دا پرې دی زمونږ رونه یې راځي چې ټول په شریکه خپل مهنت کو دکانداري کو مزدوري کو خټه کو چابړه لګاو روټای په ګټو خو په دین باندې سوده بازی مکاوه دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي عزیزانو که تاسو خیال وکړئ زمونږ د پیښور کې جلسې ډېرې کیږي
او دا زمونږ جلسې چې دي دا د اوږې خېټې فارسي غوندې دي، ځکه چې مونږ هم د سوال په اوبو جرندې ګرځو او چې زمونږ جلسو ته هم ټول د خدای خوار راځي. تاسو خیال نه لرئ؟ نو ما ته په دې فخر دی، ما ته په دې فخر دی، ما ته په دې فخر دی چې د دیوبندیانو جلسو کې زرګونه خلق خوار او غریب وي. ما ته په دې فخر دی او داسې فخر دی راته لکه ابو سفیان نه تپوسو کو قیصر روم چې ستاسو په دې ملک دا پیغمبر چې پیدا شوی دی څنګه سړی دی؟ وې صاحب دا صفت ته پکې دا صفت ته. قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي؟ وی جی مرګري ټول خوار او غریب، اوږي تږي نهر. قیصر روم ورته وی ابو سفیان ته چې مخکې مزه داغه د پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان، لوی دلیل د پیغمبرای دا دی ځکه چې د پیغمبر مرګري عمرا او سلاطین نه، د پیغمبرای دلیل دا دی چې مرګري اوږي تږي نهر او قران. نو عزیزانو ماته په دې فخر دی چې زمونږ په جلسو کې کل هم غریبان مسکینان معتبران خو دغه شپې وی سی آر ته ناستی، د ټي وي ډرامو ته ناستی، کنه جی کلبونو کې ناستی، تاشونه کوي، پچیسیانی کوي، کرمبوډونه کوي، آسه کوي چې د پیغمبر جلسو پسې ګرځي او بیا پکې درایم نه پزمکا ناستی. یو پیر صاحب دی الکه تا خلق وی دا دیوبندیان چې دی پیران نه مني. خدای بندگانو دیوبندیان قسم په خدای دی چې څومره پیر پرستی دومره د زمکه په سر نور څوک اډو شته. تاسو وګورئ علماء دیوبند د مولانا رشید احمد گنگوی، د مولانا قاسم نانوتوی، د مولانا محمود الحسن رحمهم الله تعالی و تبارک، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی کفایت الله، مولانا شبیر احمد عثمانی، د دې لوی لوی علماء او مریدان دي. مولانا حسین احمد مدنی ز په خپل مرید دي، ما ته بیعت کړي. تاسو خیال راغلی علماء دیوبند په خپل پیران دي، اولیاء دي، شاگردان ټول مریدان دي. دا علماء ټول داغي بزرگانو مریدان دي، خو هغه خدا سي ندي کړ. کراچۍ کې یو ناس ته مریدان ور سره ناشتي، मुरीदान में क्या हुआ हजरत बात कहने की नहीं, वही नहीं हजरत कह दे नहीं नहीं क्या कह मुरीदान ने नोरम राती शिका द ख्याल की दासे द तोतागर को होंदे टोपायम पर सरकड़ी स्पिनी स्पिनी अब क्या हुआ हजरत बात कहने की कह दूं वही हजरत कह देना, कह दूं एक कह दे। वही छे मेरे फरिश्ते गए और जिब्रील अलैहिस्सलाम को मेरी मुलाकात के लिए ले आए और जिब्रील ने कहा कि हजरत मैं तो काफी दिनों से आपको ढूंढ रहा। अंदाजा हो कि जिब्रील न दे और रक्षवे दासी चलो दासी चलो लका
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپل دور نبوت کې جبرائیل علیہ السلام سلیری زرا کرته راغله. سلیری زرا کرته زمونږ د آشنایان چې دي دوی وایي چې جبرائیل تیروته خدای را لېګلو حضرت علی ته خو تیروته رسول الله ته ورغی. تاسو وګورئ یو پوسټمن د ډاکخانه چې یو غلط خط یو ځای کې واچي دویم ځلې واچي په درېم ورځ څه انتباه خوا دې خوا ورته وشي نه صحیح کی بیا خط نه غلطي د خدای چیټي رسان سلویری زره کرته غلطي دو خدای ته پته نه لګیږي. تاسو خیال نه نو بزرگان منل اولیاء الله چې څوک نه مني خو هغه خدای هم نه مني. په دې خبره پوهیږئ څوک چې اولیاء نه مني هغه خدای هم نه مني. نو اولیاء مونږ منو روټي خلاص نه منو دا نه منو. چراغ حضرت کہیے کام کیا ہے؟ وہی جی بس اللہ کے لیے. وہی اللہ کو چھوڑو مانگتے ہو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو. اللہ کا اس میں کیا کام ہے؟ اس فی الحال جوندی نہیں. اللہ کو چھوڑو جو کچھ مانگتے ہو کہ میں دے دوں. اور بیا تو ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. تو سو آیا چې د پیغمبر دومره تعریف تکای چې د خدای بی عزتی وکي دا به پیغمبرم برداشت کی. ځکه د پیغمبر غرض پیژند پکار دی. غرض پیغمبر دنیا ته الله را لېږلی دی د پاره دی چې د مخلوق او د خدای منځ کې رابطه جوړه کړي. د پیغمبر دنیا ته دراتلو غرض دا دی چې په مخلوق خدای او پیژنه چې خدای څه شي. تاسو پوه شئ په خبره. نو زما ديدانو هسه هغه دمکړي مرزان ناس دی خدای راستي کې په خبرم پوهیږي هسه د دیوال ته سرنه غول دي. پیغمبر غرض پیجند پکار. عزیزانو اول با پیغمبر پیجنے داغ شان با پیجنے بیا با خدای پیجنے د خدای صفات با پیجنے داغ ذات با پیجنے. تاسو ګوره چې مالا د کابلای لار نه معلومه تاته خدای شم نه تاسو ټول وایي د کابلای لار مانه یو سړی ته پوسو کو چې کابلای ته کملار ته نه ده اوس ماته د کابلای لار نه معلومه نو تاته خدای شم. نوخار ته کملار ته نه ده اوس ماته د نوخار لار نه ده معلومه تاته خدای شم. تا ته بز اغلار خیم چې اغلار اول ما په خپل پیژندلی نو چې کوم لار ما نه پیژندلی زه به تا ته څو خیم. په علم رسول پیژندې شي بیا په علم خدای پیژندې شي. چې علم نه هغه خلق رسول نه پیژني چې رسول نه پیژني هغه خدای نه پیژني. نو چې چا خدای او رسول نه پیژندل بزرگ جوړېږي شي. یو سړی چې په خپل یو لار معلومه نه خدای په خپل نه دی پیژندل نو تاته به څه وخی. پیغمبر په خپل نه دی پیژندل نو تاته به څه وخی. تاسو خیال راغی عرض داو چې اول شی هغه علم نو هیڅ نشته او اصل علم قرآن او حدیث دی. اصل علم فقه حنفی ده. بس بیا تمام فقاهت دا حصر ده په امام ابو حنیفه. عزیزانو نن چغی مغی ډیری دي
شور ډیر دی. خدا یاد لرئ چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی وتبارک هغه انسانو چې د چا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د سراج الامتی پیشنګوئی کړو. کوم بصیرت چې په قران او حدیث کې الله امام ابو حنیفه ته ورکړو، دا بصیرت په نور ائمه کې نو. نور ټول ډېر لوی خلکو ځان له زمونږ ژوندم چې خدای سره رابطه او تعلق خی ان شاء الله ژوند مم خده او چې آخرت لم څه جوړ کړي زمونږ مرګم جنت ته. دا د پلیت زامن د دوی ژوندم د سپو دی او مرګ به هم د سپو. نو دغلا څه اهمیت ورکړی دی د ملک. سار چې را پاسې د ټپوس د بچی غوندې په اخبار سترګې پرانیزي. دکان ته چې راشي لا بسته دې کولو کړي نه چې اخبار ته دې مخ بستې کولو که خوار شي غریب سره لا چا لیډر کړی دی. درود شریف وایي. صدر محترم او زما محترم او مشران او کشران، دا جلسه چې کوم غرض د پاره منعقد شوه ده، هغه غرض مولانا عبید الله صاحب ستاسو په مخ کې وې. عزیزانو، زه حیران یم چې زمونږ د دې ملک نه څه جوړ شو. زمونږ د ملک دی وخت کې داسې شی دی لکه سړی چې اکسیډنټ وکړي، لاسونه ماتي، خپې ماتي، سر ماتي، خېټه هم شلېدلې او هسپتال ته راوړي. نو هسپتال ته چې راوړي ډاکټران حیران چې دا خو ټول چپ چور دی، نو اول علاج یې د کوم ځای شروع کړي. بیانې دغه مثال دی زمونږ د ملک. یو غم چې جاړي بل غم به پیدای، بل غم چې جاړي بل غم به پیدای، بل غم چې جاړي بل غم به پیدای. عزیزانو، مونږ یو غم جړلو چې بای په دې پیښور کې شیعاګان موسیقي او سنیان موسیقي. شیعاګان خپل کار کوي، مونږ خپل کار کوو. مونږ جلسې دې د پاره کوو چې په دې ورځو کې سنیان داغي مجلسونو ته لاړ نشي او داغي جلوسونو ته لاړ نشي. زمونږ غرض د جلسو نه